أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ليس الناقصة ليس الناقصة ليس إن بك أنك أن ليت لكن لعل دا الفاظ او ماولا دا الفاظ چې دي په دې کې د هر یو لفظ خپل په جمله اسمیه باندې داخليږي نو د دې هغه معنی چې دا د ان د دې معنی په تحقیق سره کېږي کأن په تشبیه سره کېږي لیت او لعل دا تمنا او ترجیح په دغه باندې معنی کېږي او د ما لا او لیسا د دې ترجمه په نیگیټیو سنټنس کې په نیگیټیو سنس کې کیږي. نو لیس شدیدو نه دی تکړه سړی پهلوان سړی شدید وای سخت سړی کلک سړی لیس نه دی الشدید کلک سړی یعنی پهلوان سړی لیس نه دی الشدید مضبوط سړی بالسرعت په پهلوانۍ سره په پهلوانۍ باندې سرع سرعه چې دی په سواد باندې چې پیښ کې سرعتن نو دا وی رارتیلو ته یو سړي نو رارتیلو خو پهلوان کوي نو موږ په پهلوان ټکي باندې ترجمه په دې بنیاد باندې کوي. نو لیس الشدید نه دی پهلوان بالسرعت په پهلوانۍ سره نه دی یو سړی تکړه او په پهلوانۍ باندې چې کنه دی زورور دی ډېر زیات. انما الشدید بېشک پهلوان سړی او مضبوط سړی الذي هغه دی یملکو چې هغه قابو کی نفسه خپل ځان عند الغضب د غصې په ټیم کې. لیس نہیں ہے الشدید پهلوان بندہ مضبوط بندہ بالسرعت کسی کو مار ڈالنے سے کسی کو گرانے سے کوئی آدمی کسی کو گرانے سے پہلوان نہیں بنتا. انما الشدید بے شک پہلوان اور مضبوط شخص وہ ہے الذی وہ ہے یملکو جو قابو میں رکھے نفسہ اپنے آپ کو عند الغضب غصے کے وقت. پہلوان یہ نہیں کہ کسی کو مارے اور گرائے اس کو بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت شیطان کو پچاڑ دے اور اپنے نفس پر قابو پائے. لیس منا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سیده. لیس ندے منا پا من کی من اغسڑے خببا چې هغه دوکه ورکی امرأة یوې ښځې له على زوجها د خپل خاوند په مقابله کې. خببا د خببه معنا چې د نو هغه په دې بنیاد باندې چې خدع و افسد دوکه ورکول او خرابول. نو هغه نه دی هغه سړی چې هغه دوکه کوي امرأة ښځه علی زوجها د خاوند په مقابله کې د خاوند بد ورته بیان کړي چې ستا خاوند هغه خو داسې دی د هغه دا خوی دی یا مالک دی د هغه په مقابله کې خپل غلام او عبدا یا غلام علی سیدی د خپل مالک په مقابله کې. کم سړی چې هغه د چا ښځه دوکه کي د هغې د خاوند په مقابله کې یا غلام او مزدور دوکه کی د خپل مالک او د خپل صاحب په مقابله کې نو دا سړی مسلمان نشي کېدی. وہ شخص جو کسی کی بیوی کو ورغلا کر اس کے شوہر کے مقابلے میں اس کو تیز کرے اور اس کو دھوکے میں رکھے یا کسی مملوک کو اپنے مالک کے مقابلے میں دھوکہ دے دے تو وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. لیس نہیں ہے منا وہ شخص منا ہم میں سے من وہ شخص خببا جو دھوکہ دے امرأتن کسی خاتون کو علی زوجہا اپنے شوہر کے مقابلے میں اور عبدن یا کسی غلام کو علی سیدہ اپنے مالک کے مقابلے میں. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. لیس ندے منا زمنگنا من هغه سړی لم یرحم چې هغه رحم نه کوي صغیرنا زمنګ په کشرانو باندې
ولم یوقر او عزت نه کوي کبیرنا زمونږ د لویو خلکو. کم چې مشران دي د هغوی عزت کول پکار دي، کم چې کشران دي د هغوی ثمینه او شفقت کول پکار دي. نو د مسلمان شان دا ہے، مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ چھوٹوں پر شفقت کرے، ان کی تربیت کے واسطے ان کو نرمی سے سمجھائے، اور جو ہم بڑے ہیں مسلمان اس کی کیا کریں، اس کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے. لیس منا نہیں ہے ہم میں سے، من وہ شخص لم یرحم جو رحم نہ کرے، صغیرنا ہمارے چھوٹوں پر، ولم یوقر اور عزت نہ کرے، توقیر نہ کرے، کبیرنا ہمارے بڑوں کی. ویأمر اور حکم نہ کرے، ولم یأمر اور حکم نہ کرے، بالمعروف نیکی کا، وینہا اور منع نہ کرے کسی کو، عن المنکر برائی سے. وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے جو نیکی کا امر اور منکر سے نہیں نہ کرے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے. لیس منا نه دی زمونږ مسلمانانو نه، من هغه سړی لم یرحم چې هغه رحم نه کوي، صغیرنا زمونږ په وړو، ولم یوقر او عزت نه کوي، کبیرنا زمونږ د لویو، ویأمر او حکم نه کوي، بالمعروف د نیکۍ، وینها او نه منع کوي خلق عن المنکر د ګناه نه. لیس المؤمن بالذي یشبع وجاره جائع الى جنبه. لیس المؤمن نه دی مسلمان سړی، لیس المؤمن نه دی مسلمان سړی، من هغه سړی، لیس نه دی المؤمن مسلمان سړی، من هغه کس، بالذي هغه سړی، یشبع چې په خپله موړ شي، وجاره او د ده ګاونډي، جائع وږی الی جنبه د ده خواته. هغه سړی څنګه مسلمان کیدی شي چې د ده خواته په ګاونډ کې بچي د لوږې مري د خلکو، او دی په کور کې ښه په مړه ګډه باندې ودی. یعنی ہر مسلمان له پکار دی، ہر مسلمان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں، اپنے محلے میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی معیشت کا بھی لحاظ رکھے اور ان کی معیشت کے بارے میں بھی فکر مند رہے. لیس المؤمن نه دی مسلمان بالذي هغه سړی یشبع چې په خپله موړ شي ویده شي، وجاره د ده ګاونډي، جائع وږی الی جنبه د ده خواته. لیس المؤمن نہیں ہے مومن بالذي وہ شخص یشبع جو خود تو پیٹ بھر کر سوئے، وجارہ اور اس کا جو ہمسایہ ہے، جائع وہ بھوکا ہو، الی جنبہ اس کے پاس، اس کے بالکل قریب ہی میں. لیس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذی. طعان کہتے ہیں اس شخص کو جو دوسروں میں برائیاں چھان چھان کے ان کی برائیاں جو ہے وہ ان پہ وہ ان کو یاد کرے، اور لعان وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کو بد دعا دیتا ہے، ان کے برے اوصاف بیان کر دیتا ہے. والفاحش اور فاحش اس شخص کو کہتے ہیں جو کل عام گناہ کا کام کرے، اور بدی اس شخص کو کہتے ہیں جو بد اخلاق ہو، جو علاقے میں اس طرح مشہور ہو کہ وہ گالی گرم گلوچ وغیرہ میں مشہور ہو، باتیں کرتا ہے تو بھی یہ سنجیدہ محفل کی طرف باتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ نرم دلی اور شفقت کے بجائے وہ گالم گلوچ برے الفاظ سے کسی کو یاد کرے تو اس کو بد اخلاق کہتے ہیں. لیس المؤمن نہیں ہے مومن وہ بالطعان تانے دینے والا، ولا باللعان اور نہ لعنت کرنے والا، ولا الفاحش اور نہ کل عام گناہ کرنے والا، ولا البذی اور نہ بد اخلاق شخص. لیس المؤمنون لے مسلمان بالطعان چاہا تانے ورکون کے، ولا باللعان اور نہ لعنتون لیگن کے، ولا الفاحش اور نہ خکارہ گناہ کو ان کے، ولا البذی اور نہ بد اخلاقی. لیس الواصل بالمکافئ. واصل وی هغې چاته چې هغه د خپلوانو سره د خپلوۍ خیال او لحاظ ساتي. لیس الواصل نه دی صله رحمي کوونکی بالمکافئ په برابرۍ سلوک سره. په دې باندې یو سړی صله رحمي حق نشي ادا کولی چې هغه برابر سلوک کوي. که څوک ورکه راغی دی به ورکه ورځي، که چا ورله ورکړه دی به ورله ورکوي، که چا ورته سلام وکړو دی به ورته سلام کوي، په خپله باندې دی نه کوي. نو لیس الواصل نه دی صله رحمي کوونکی بالمکافئ سر په سر باندې سلوک کوونکی،
वलाकिन अलवासिला लेकिन सिला रहमी कोउनके अल्लज़ी हक़ सड़े दे इदा क़ुतिअत कले چې دا سره تعلق کټ کړی شي اذا قطعت کله چې کټ کړی شي رحمه داغه تعلق وصلها دے هغه یو ځای کوي ليس الواصل नहीं है सिला रहमी पाने सिला रहमी करने वाला शख्स बिलमुकाफ़ी बराबरी का सलूक करने वाला वलाकिन अलवासिला लेकिन सिला रहमी करने वाला शख्स वो है अल्लज़ी वो शख्स इदा क़ुतिअत जब काटा जाए रहमहू उसका रिश्ता वसलहा ये फिर उसको करता है, वो मिलाता है उसको। लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी नहीं है रिश्तेदारी का हक़ अदा करने वाला वो शख्स जो बिल मुकाफ़ी जो बराबरी के बुनियाद पर उसके साथ रिश्ता पाले। लेकिन अलवासिला लेकिन रिश्ता पालने वाला अल्लज़ी वो शख्स है इज़ा क़ुतिअत जब काटा जाए उसके रहमहू उसका ताल्लुक़ रिश्तेदारी का वसलहा तो ये फिर उसे मिला लेता है। लैसल ग़िना अन कसरतिल अरज़ लैसल ग़िना न द मालदारी अन कसरतिल अरज़ द ढेर माल په وجه باندې ولکن الغنا मालदारी چې د غنا नफ्स دا د زړه मालदारी د چې د چانه تمه نه ليس الغنا नहीं है मालदारी और غنا कसरत العرض माल और मता के कसरत की वजह से वलाकिन अलगना लेकिन मालदारी जो है वो ग़िना नफ्स वो नफ्स की मालदारी है। बंदा नफ्स के अंदर से गनी हो तो ये माल और जायदाद के कसरत से ज़्यादा मालदारी है। लैस अलगना नहीं है मालदारी अन कसरत अलअरज़ माल व मता के ज़्यादती से वलाकिन अलगना लेकिन मालदारी ग़िना नफ्स वो नफ्स की मालदारी है। लैस अलकज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैन अन्नास व यक़ूलु खैरन व यनमी खैरन लैस अलकज़्ज़ाब न दे दरोगजन अल्लज़ी हक़ सड़ा युस्लिहु چې صلح کوي بین الناس د خلکو په منځ کې یقولو خیرا د یو تم خوي و ینمی خیرا او دا خبره چې بیا بل لوري هغه تم ټیک خبره کوي یعنی دروغ خو ډېر ناکاره خوی دی خو دروغجن به هغه سړی چې هغه د خلکو د وراني لپاره دروغ وي واقعا د یو نه بل تفصیل باندې پیش کی هغه سړی په ګناګارو کې نه راځي چې د دوه مسلمانانو په منځ کې روغ راولي د یو خبره یو شانتي خو هغه بل ته بل شان ورسي د دې لپاره چې خیر خور شي او بیا دا هغه خورانه خبرم چې دلته راوړي نو د خیر خبره ته راوړي د شر خبره ته پدې پرې دي ليس الكذاب नहीं है झूठा शख्स الذي वो शख्स युस्लिह बैन الناس जो लोगों के दरमियान सुलह के लिए झूठ बोले सुलह के लिए झूठ बोले क्योंकि वो आपस में मुसलमान हैं उनके ताल्लुकात का मक़तू है तो इस वजह से उनको दोबारा आपस में जोड़ने के लिए वो झूठ का सहारा ले तो ये झूठ नहीं है ये बंदा झूठा नहीं होगा। वो यक़ूल खैरन वो उसको भी खैर की बात बता देता है वो यनमी खैरन और उसकी बात को उनकी बातों में जो खैर की बातें हैं खैर के पहलू हैं वो उनको यनमी खैरन वो पहुँचाता भी है खैर को। लैस शैउन अकरम अलल्लाहि मिन अद्दुआ लैस शैउन अकरम अलल्लाहि मिन अद्दुआ लैस न दे शैउन फशै अकरम ढेर इज़्ज़तमंद अलल्लाहि अल्लाह ते मिन अद्दुआ द दुआ न यानी दुआ د ټولو نه معزز شیز دی لہذا دعاګانې ډېرې غوښتل پکار دي د الله نه د خپل ګناهونو د خپل مشکلاتو حل کولو لپاره ډېره دعا حدیث کې راځي الدعا مخ العبادت دعا چې در عبادت مغز دی لیس نہیں ہے شیء کوئی چیز اکرم زیادہ معزز علی اللہ اللہ کے نزدیک من الدعاء دعا سے لیس نہیں ہے شیء کوئی چیز اکرم زیادہ معزز علی اللہ اللہ کے ہاں من الدعاء دعا سے ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس منا ندى زمنگ مسلمانانو من اغسره ضرب الخدود چې هغه مخونه ټپي وشق الجيوب او خپل ګریوانونه نشلي ودعا بدعوى الجاهلية او چغي وي چغي چې هغه د جاهلیت چغي ليس ندى منا زمنگ مسلمانانو کې من اغسره ضرب الخدود چې هغه اننګي او مخونه ټپي وشق او شلي الجيوب خپل ګریوانونه ودعا او چغي وي بدعوى الجاهلیه د جاهلیت د چغو بشانه मुश्किल के वक्त अपने चेहरे को मारने वाला और अपने कपड़ों को फाड़ने वाला और जाहिलियत के ज़माने की तरह किसी बुज़ुर्गों को बुलाना या उनकी मरे हुए शख्स की या इस तरह ऐसी बातें करना
जो इस्लाम के उसूल के मुखालिफ हो उसको तारीक जाहिलियत कहते हैं। तो जाहिलियत की आवाज़ें करने वाला, अपने कपड़े फाड़ने वाला और अपने ليس ند منا زمنګ نه من هغه سړی ضرب الخدود چې هغه وهي خپل مخونه وشق الجيوب او شلی خپلې جامې ودعا بدعوى الجاهلیه او اوازونه کوي هغه اوازونه چې د جاهلیت اوازونه دي. ليس منا नहीं है हम में से मन वो शख्स ضرب الخدود जो अपना चेहरा मारे वशق الجيوب और अपने कपड़े फाड़े किसी के मौत के गम के मौके पर वदआ और पुकारे बिदावल जाहिलिया जाहिलियत के आवाज़ों की तरह। लईस अल खबर कल मुआयनत लईस न दे अल खबर इतला कल मुआयनत पशांति मखामख लिदो यो तो मुआयना वही मुआयना عین سترګې معاینه په سترګو لیدل او یو د خبر په غوږونو اوریدل. نو په غوږونو اوریدل خبره چې دا په خپل د لیدو په شانتي نه. حضرت موسی علیه السلام چې کله راغې په لارې ورته الله تبارک وتعالی خبر ورکو چې ستا قوم چې دی نو هغه ګمراه شوی په سخي باندې. نو ګوره خبره خو واورېده چې کله را روانو په لارې نو خپلې تختې ورسره وي، خو چې کله په خپلو سترګو ولید چې واقعي خلک په سخي په عبادت باندې بیا هغه تختې چې دی نو هغې فورن بیا کېښودې په ځمکه باندې بیا ولګېد وړم شو در. نو ګوره خبر لیس الخبرو نه دی خبر کل معاینتې په شانتې د خپلو لیدلو. یعنې موږ لم انسانان لم دا په کار نه دي چې بس څه واوري او فورن په هغې باندې یقین کوي، بلکې تر هغې پورې چې په خپله باندې په خپلو غوږونو په خپلو سترګو د هغې تحقیق نه یې کړی. بل دی کې راځي چې ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا تبین کوئ. تبین کالمعاینة لیس الخبر نه دی خبر کالمعاینة په شان په خپله د لیدو. لیس نہیں ہے الخبر کسی کا اطلاع دینا کالمعاینة خود دیکھنے کی طرح. خود دیکھنے کی طرح لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اسی سے جو خاندان ہیں وہ بھی بگڑ گئے ہیں اور جو معاشرہ ہے ان میں بھی بگاڑ اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ ہر سنی سنائی باتوں پر وہ عمل کرتے ہیں. تو سنی سنائی بات جو ہے وہ معائنہ کی طرح نہیں ہے. تو لوگوں کو بھی جب آپ کوئی خبر پہنچاتے ہیں تو معائنہ کرا کہ لیس الخبر ہو نہیں ہے خبر کل معائنت خود دیکھنے کی طرح. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب